أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة الفاتحة پدې کې اول داور توحید ذکر شوا، بیا پاغي باندې درې دلایل ذکر شو، بیا نتیجه د دلایل ذکر کا، بیا تعلیم د دعا او بیا بیان د منونکو او د نه منونکو. په منونکو کې دای تذکرو شو په انعمت علیهم سرا، چې رب مونږ د هغه چا په لار باندې مضبوط کی چې تا ور باندې نعمت کړي، غیر المغضوب علیهم دا نعمت تا پچا باندې کړي دی، غیر المغضوب چاغي د غضب نه بچتی ها، غیر المغضوب چې نه دی غضب شوی علیم پای باندې، ولد ضالین او نه هغه ضالین دي، یعنی دې پکې نه منونکي ذکر کړه. د سورۃ الفاتحه په آخر کې هغه ټول خلق اشاره ورته وکا چې د قران کریم مخاطبه د دوه قسم خلکو سره ده. قرآن چا سره خطاب کوي نو د دوو ډلو سره، نمبر 1 منون کی او دویم نه منون کی. بیا پرونی درس کې د منون کو احوال، بشارت او بشارت دنیوی او بشارت اخروی، کله زجر منون کو ته ذکر کوي او کله تسلی او کله تشجیع، او دارنګ د نه منون کو احوالم ذکر شوی، کله تخویف دنیوی نو کله اخروی نو کله زجر، نو بیا کله زجر پت د توحید نه په انکار، نو کله زجر په انکار د رسالت، نو کله زجر په انکار د قیامت، کله زجر په انکار د قرآن. مغضوب علیہم دا غیر المغضوب چې دی کنه دا د الذین انعمت علیهم نه بدل دی، چې دا نعمت په کوم خلکو باندې شوی دی دا هغه دي چې د غضب نه بچ دي، چې غیر د غضب نه دي. غضب دا غضب په قران کریم کې دا موسی علیہ السلام په صفت کې ذکر شوی، ولما سکت عن موسی الغضب، غضب د وینې جوش ته وي. او دا چې کله د الله د صفاتو نه ذکر شي، د الله په صفت کې راشي، نو دا بیا د الله د صفات جلالیه نه دی، الله غضب. د یونس علیہ السلام په صفت کې قرآن ذکر کړي، وظنون اذ ذهب مغاضبا.
مولانا ادریس کاندهلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر معرف القرآن کے ذکر کئی معرف القرآن دا دو دیخوا یو مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ لکلے دے او یو ادریس کاندهلوی رحمت اللہ علیہ لکلے دے او دواړه زبردست تفاسیر دی نو مولانا ادریس کاندهلوی رحمت اللہ علیہ اغا پا معرف القرآن کے ذکر کئی کہ دا مغضوب علیہم نا کم خلق مراد دی چی سره دا پوئی نا صحیح لار پریدی خوتا پدر یدا لار سیدہ او صحیح لار پریدی دا علم باوجود دا خواہش تابداری کئی دا دی کامل ترین افراد یہودیانو باوجود دا دینا چه دا تورات عالمانو دا دا مولانا ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ عبارت دکھا باوجود دا دینا چه دا یہود دا تورات عالمانو او حق پټاول پکې راغلیو استکبار پکې راغلیو ځان تسویل زه جدا مخلوق ما پوهه خلق ځان جدا ګڼل استکبار او اتباع د خواهش پکې راغلی وا شاه ولی الله رحمت الله علیه اغا فرمائی دا مغضوب علیہم مصداق ان مصداقهم فی هذا الزمان دا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اغا تخپل وقت کے دا خبری کولی دا اغا وقت کے مسانی نوی خواه و دا دی منگا و تاسو ننم نم اخلو شاہ ولی اللہ داسی لکلی دے فرمائلی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لکی ان مصداقهم فی هذا الزمان لیسا الا العلماء السوء وی پدی زمانہ کی دا یہودیانو پٹو سٹیٹ ناکار مولا دے دا آغا یہودیانو مصداق پدی زمانہ کی علماء چه دا عوامو دا قیدی سر سنشتا عوام دی رسم و رواج نوی دا سی خدی مڑا ادا مونگ پخپل اوریدی لی خواه لکه مونگو توایو دی عوامو توایی چه پدی غم پدی دودری و رزو کی پزان دون لوڑ مراولی وی پدی گرم کی وی دا زمطلق پدی گرم کی وال پکار دی وی دا عوام کل انعام دی او دکا خلق دا خلقو خوخی بیا یارا نه دا غی دا ایمان سا سوچ فکر شتا او نه دا غی دا آخرت اللہ اکبر کبیرہ غیر المغضوب علیہم قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چې ګوره دا درې ډلې بیانېږي یو انعمت علیهم دي یو مغضوب علیهم دي نو یو ضالین دي دا اول انعمت علیهم چې دي که نه دا علم و عمل والدي پویم ورته دا نو عملم کیا نو چا چې عمل پرېښوده نو مغضوب علیهم وګرځېده علم ورسره خو عمل یې پې نه او چا چې عمل خو کو خو بے علم لگیا ولکا دا دوالینو ګرځیده ښا لکه نسوارا نو یهودیان آغو ترک العمل عمل پر خودیو او نصارا آغو ترک العلم علم پر خودیو
او تبا د علم او د عمل د دواړو امیزنگ کې دغه امتزاج براولي ال وکار کیږي لکه خجی مغضوب علیہم مغضوب د غضب نه دی اوس دا کوم صرف يهوديانو پورې وتړل چې رب صرف د يهوديانو په لار مروانه ولې دې دور کې مغضوب علیہم نه سو نو قران ګورو خاج دا غضب په سوجه شوی او غضب 50 شوی یو څو آیتونه په دې باب کې ذکر کوو یو څو آیتونه چې اسباب د غضب سدي سورۃ البقرہ 15 سپارہ آیت نمبر 61 سورۃ البقرہ دا د قران خوند ښه اوس به ما او تا اسباب د غضب مخه تراشي دا به سره سوچ کو چې دا مونږ د هر موس په هر رکعت کې وایو چې رب دې لارې نه مې وساته دا کومه لار ده سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 آیت شروع شو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى نا نو آخری سو گورے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا قرآن زبردست کتاب تفسیر القرآن بالقرآن گورا دا مغضوب علیہم وضاحت آتا اس قرآن کی کئی وَبَاءُوا بِغَضْوَبٍ مِّنَ اللَّهِ او دی را گیر شو دا اللہ پا غضب کی دا ولی را گیر شو سبب سوا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ نمبر 1 دا پدی وجہ دا اللہ دا ایتونو نے انکار کاؤ بل ویقتلون النبیین پیغمبران وجل او بل ذالک بما عصوا دیدا نافرمانی کولا بل وکانو یعتدون دا حد نے تجاوز کاؤ یہی مکرزے دقا دا رنگی سورۃ البقرہ آیت نمبر 90 آیت نمبر 90 بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا بئس ما دیر بد دی آغا سیزا اشتراو چه خرس کدی پای سر خپل زانونا آغا کم سیز دی ان یکفروا بما انزل اللہ یوی کفرو کخا ان یکفروا بما انزل اللہ دا کفر ولیو کا بغین دا وجد زدنا زد پا کرالو دا زد دا وجنے دا حق نا انکارو کا دا زد پا دی وجہو کا چی اللہ دا قرآن ولی پا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کا نو چی دا زد و عنادیو کا نو فباؤ بغضوب من اللہ دا مغضوبن علیہ مگرزیدہ دی را گیر شو پا غضب کی علا غضب دا پاسا دا غضب نو انکار کول زد کول دا زد دا وجن دا حق نا انکار کول دا سبب دی دا غضب دارنگی سورت مائدہ سورت النساء آیت نمبر 93 ہو گو رہے دیکھیں وہ مخی تڑیر خبر امراشی خواہ ذکر قرآن کریم دا سو معمولی کتاب خونا رہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ پچادا قرآن خلق پریشان رہے رازی جی امن کانفرنس امن جرگا امن بسنگا رازی لکا قتل و غارت بسنگا ختمیگی دا دا قرآن نا بغیر نشی ختمی دی خواه نو اغی طرف تا نرازی یارا
چې سړی قرآن ته کېناسته دته به پته ولګي چې یو مسلمان قتلول خو څه کې د هغه بې اکرامي کول څونه لوی جرم دی، مسلمان ته سپک قتل څونه لوی جرم دی. قرآن او سنت خو مونږ ته د یو انسان قدر، داغه اهمیت، داغه شرافت، داغه مقام ښیي. ولقد کرمنا بنی آدم، الله وی دی آدم اولاد ته ما یو لوی عزت ورکړی. دا بدل قرآن ښیي. نو ته قرآن ته نه راځې، قرآن نه اپناوې، قرآن نه ناپس کې او امن امن امن. قرآن کې د امن تذکره شوې ده. قتل و غارت د ملک نه ختمه نو څنګه به ختمه؟ دا په میټینګونو نه کیږي. ښا تاسو سو ګورې دلتا ومن یقتل مؤمنا متعمدا، چا چې مسلمان قصدا او وجلو، مسلمان دی او د ایمان د وجې قتل کړ، نو څه چلو شه؟ فجزاؤه جهنم، د دغه قاتل سزا جهنم ده. نو دغه د ایمان د وجې نه مسلمان وجلې دی، د مسلمان دا قتل روا ګڼلې دی، نو د دې د وجې نه دی کافر شو. ها په دې وجه که چرته چا یو خپل ورثاو کې یو وارث قتل کړ، نو هغه قاتل تبا دغه وارث مقتول په میراث کې میراث نه ملاوي. فجزاؤه جهنم، بس سزا د جهنم دا، خالدن فیها، جهنم کې به همیشه یا. او بل وغضب الله علیه، پد الله غضب کو، په قاتل الله غضب کو. دم بلا قاتلان دا آیت اوریدلې دي د قتل و غارت نه توبه استره صحیح مسلمان شوی او قرآن وته مخه ترالو کنه. وغضب الله علیه، او الله غضب کړي پاغ باندې. او دا چې قرآن سړی ووري نو هغه کې انقلاب راوستي شي. ښا شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب هغه سو کاله مخکې د کټی ګړې نه اخوا ویلا کړه لورلنو کلی ال دراغلو. نو هغه وی ذکر اچي تتلو، نو التا زمونږ یو مرګره او د والد صاحب شاګرد مې و، لوی کاروبار یو د کپړې. وی هغه ته ما وی چې په محرور ماما که په محرور کاکا باندې مشهور هغه. وی ما ته چې محرور کاکا ستا اصل مسکن دیر دی او ستا ټول سیټ اپ په کراچۍ کې دی، دا څه کیسه ده؟ وی هغه راته کیسه شروع وکړه چې ما په دیر کې د یو کور نه یو دوه کسان وجلي، نو بیا زرالما زه محروم شوم، نو د کټی ګړې په دې معیارو کې به پاتې کېدم. دلته به پاتې کېدم، د علاقې کټی ګړې خلکو سره تعلقات هم جوړ شوي، نو دې کټی ګړې ته یو پیرچا شیخ القرآن راوستو. شیخ القرآن راوسته دا ګرمه کې دا آسان کار نو. ښا دا د اوس بنی نی چې چیرو شیخ القرآن علاقې ته راوسته، نو دلته څه پوهه پوهه خلکو وای اغي زرا وغختم، وای ما ته دا کوم مولا چې راضی کنه دا ډېر فسادي او شری مولا دی، او د په وجلو کې د سلو شهیدانو عمر ثواب دی. څنګه خسته ذهن سازي وته کوله کنه، الکه ټول مرده د لړمې الوا او د مړو الوا او سلويخته او جمعه او ما خامونه دا حرام خوري کړی چې نن یو مولا راضي او خلکو ته صحیح الوی نو دا وجلو کې د سلو شهیدانو عمر ثواب دی. پاګله نو مالې ذهن سازیو کا، نو ماوی چې د غنور مړي خو خپل ذاتیاتو د پاره کړی، دا یو به د الله د رضا د پاره کوم، په یو مړي به جنت وګټم. و اراده مې وکا شیخ القرآن راغی جمعات کې تقریر کو، و ما مرګرو توی چې دا سکار بنه کو،
زبو سره خبره واړو مو جګړه به سره شروع وی زرالم جمعات کې وته ناستم وی ما آیتونه وی کنه دړه د درد نه وی ما وی په دغه د ګل گزارم نه دی پکار او دا ظالمان وی د وجلو کې د سلو شهیدانو هم ثواب دی ویغه قرآن وی زما د سترګو نه اوخ کې راوت نو وی ماشر قرآن ته بیان چې ختم شو اخر کې مې ورته وی چې مولانا صاحب ما یو دوه مړی کړي ما والله ما وی بیره ته قرآن شروع کړ چې ان الله یغفر الذنوب جميعا او ما ته وی چې اوس ولتر د پس په شعبان کې مونږ در شروع کوو الته چکر راو خمړه وی زللم شعبان کې شروع قرآن خواته او چې کله مې غون مکمل قرآن واورېدو چې یلی کدا مړی دې کړي دا خو جهنم سزا ده نو بس زه خو جهنم ته نیم تیار نو زرا روان شوم لړم دیرتا او د چانه چې می قتل کړو کنه دای کور ته لړم او ځان سره می اسلحه یوړه چې پدې می ستاسو مړی کړو ما پدې وجنه وې داغي څخه کشران لکان راوته چې زنانه راوته رشتہ دار روزي په جندمه ویغی ته خبردار د خپل کور مخه ته قاتلو نه وجنه ګوري دا ګوري به پښتو کار دی ښا وی مالې وی چې څنګه راغلی وی ما وته وی چې بس چې جهنم ته زما چې دلته مې دی مړ کی اسیم قصاص خو رواز قرآن د قصاص ذکر کړي بس ما دی مړ کی وی غزرانه بچو ته چې خبردار چې دغه دونو سړی توب راغلی دا وجلو سړی نه دی بس مونږه ماف کړی دی دغه مې دو زامن دی او دا مې دریم زوی دی او کوړته دنه کما چې په حق را باندې اوس کلا وی ما یې تا دونه غیرت او نرتوب کو کنه جزم تاسو ته بیا په دیرو په دې علاقو کې بوس بوس کیږم او خلک د پیغور درکې چې تاسو د قاتلانو سړوغه قاتل خو هغه دی ګرځي امام په دې مخه ونه ویني وی بس هغه چې را روښیم کرا چې تراله مخه نو قرآن خو انقلاب راولي چې دا تا وورید دا یو تن وورید ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه چې څوک د امن आवाज لګئی چې وسره دا आवाजم لګئی چې کم بر سر اقتدار طبقه او اغید امن خبره کوي نو د معاشرین بقتل غارت ختمی کی پدی سرا ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب سورۃ بقرہ کې د ملک د اصلاح لپاره قوانین بیانېږي کنه نو یو قانون پکې قصاص دی قصاص من الظالم د ظلم نه بدلا والا بیا ورته مینتونه کوا پخپو ولا پریوزا دی بیا په مرغې باندې گزار نه کوي ښا زمونږ یو دوست دی دلته سو پیری راغلم دی دی دیر کې ډي پی اوم پاتې شو هغه زومري لتلیو ما وای د هغه دغه پولیس ډېر ټیټ ډیوټي کوي نو زه د پولیسو یو افسر سره ملاو شوم وی ما وته چې تاسو د پولیسو دا نظام دا دونه شفاف اولې دی ویغی ما دا کیسه وکا چې زمون په دې محکمو کې یو تن غلطی وکا رشوت ای واغستو حرام خوري وکا د چا مخ ملازه پکې وکا نو چې دې سسپند شي کنه نو د درونه نه د تر زامن د ماما زامن د پر ټول فیملی کې یو تن باندې محکمه کې نشي پاتې کېږي او نه به برتی کېږي نو وی چې څوک دلته کې برتی شو هغه له دا غون خپلوانم جوړې غوړي ګوري خیال کواسه لاس په خطا نشي مونږ ته په غون خاندان کې بیا څوک نوکری نه راکړي د حکومت چې کوم ځای کې سزای ډیسپلینی التبیا امنی نو وغضب الله علیه په دې قاتل د الله غضب دی نو مونږ د هر موز په هر رکعت کې وایو چې غیر المغضوب علیهم یا الله د قاتل په لار مې مروانه خو مونږ ته خدا پته نه و چې دا زدا ویم کنه قرآن په مانو نوز د کړي وغضب الله علیه په دې باندې د الله غضب سورۃ المائدہ ورپسې سورۃ ګوره آیت نمبر 60 چې دا الله دا غضب د صدا وجه نه کیږي سورۃ مائدہ 5 نمبر آیت
قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه. دا مخکنه مضمون دا روان دی. هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله. پتا سودا بدلگی چې مونږ ایمان راوړلې او پتا سودا بدلگی چې سمون ته نازل شوی دي. نو د دینه په شر سره مخبر کم په بدله کې د طرفه د الله نام من لعنه الله هغه څوک چې بچا الله لعنت وکړه وغضب علیه باغی غضب وکړه وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت او داینه جوړ کې شادوغان او خنزیران او د شیطان بندگان اولئک شر مکانا واضلوا عن سواء السبیل. سورۃ انفال آیت نمبر 16 وګورئ. سورۃ انفال آیت نمبر 16 دا د میدان جہاد اصول بیانئی. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا. مخ کی آیت کے ذکر کئی یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا چې کله کافرانو ته مخامخ شوې کله میدان جهاد کې شاکې به وته نه ګورې ښه ګوره دا د دین اسلام د غیرت درس دی ښه ګوره چې د قرآن په تعلیم سره سړی تعلیم حاصل کی دا بیا رستو کېږي نه دا د دین اسلام هغه نرواله او بهادری ده چې خلکو ته ښایي چې ګورې ته میدان جهاد ته شوې نو بیا به د دشمن نه راتېښته نه کې بیا با گولے پسینہ باندھے لکھا چې کله دا جذبه جوړه چې په شاکیده می نشتا. اللہ اکبر کبیرہ. وہی واپسی کی نیت سے ہم یہاں نہیں آئے عزم اپنا ظاہر ہے کشتیاں جلانے سے. دا پخوا په دې سکول کې بدا سبقونو طارق برن ہز بورڈز طارق نے کشتیاں جلائی. دا سبق چاہتا یاد دی په سکول کې دا د اتم په انګلیش کې سبق وخا طارق برن ہز بورڈز طارق نے کشتیاں جلائی. د طارق بن زیاد دغه چې کشته ولې سوځولې وي علامه اقبال رحمت الله علیه هغه په خپل اشعارو کې هغه واقعا را جمع کړی دا چې طارق بن زیاد کله په دریاب ور وړی دو مرګرو تی وی کشته را جمع کې تیلی ورته وغه کسان او دوی تاسو کیسه به واپس بنوزو هغه وی نه دا واپسې پنیت خو نه راغلی یا به علاقه فتح کو یا مدل د قبر ورډوډي واپس پکې دې نشتا. طارق چوبر کنارا دریا سفینه سوخت طارق کې خپل کشته اوس وزولې ملګرو ته دا عقل دا کار خو د عقل پترو سره خلاف دی او توي هر ملک ماس کې ملک خدای ماس. Every land is the land of Allah, so it is our land. دا سبا د پرون د سکول سبقونه دا وخا هغه سبقونه ختم شروع دشمن ته بشاکینا ګولې په پسینه باندې اخلخا په دی وجه خو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په یو غزوه کې خپل امیر ته وی زه आवाज زم یلی که اخوا 60000 پوج دی شپېته زرا دیو زه आवाज زم بیا امیر سے مجبور کا 30 کسان ور سره کړ او دې 150 کسانو 60000 پوج ته شکست ور کړه ښا داسې تختولی دي چې حیران بشي ورته داولې د عقیده سبق زدو. نن دا سبق نن د جهاد مضمون بدنام شو ښا نن جهاد په خلکو کې په دهشتګردۍ سره مشهور شو. جهاد خود امن سبق دی جهاد کې دهشتګردي نشته ښا اې د جهاد مثال دا دی کنه ستاد یوي ګوتې ته کینسر ولګیدو چې دا ته کټ کې دا ته ډاکټر کټ کې دا ظلم دی کنه ته نور صحت بچ کړي ستا نور صحت ته امن ور کوي لکه نو چې کله دا جهاد دی نو دا ما کینسر سيزونه ختمول دي د مخینه چې په معاشره کې یو امني نو جهاد پیغام امن د خلکو پیجندل نه دی. جهاد په
ناشنا طریقو سره بدنام ک د مجاهد خلکو ته یو ډراونی شکل پیش ک چې مجاهد بدی ته وي غټ غټ برید به دونه ویخته وي واسکټ به چولی پسړی به ورمنډه کوي. مفتی نظام الدین شامزی شهید رحمت الله علیه دای بارکه راضی یو انګریز چې تراغله کراچۍ ته نو شامزی سے رحمت الله علیه سره ملاقات وشو. هغه بوت له مدرسې دفتر کې کینولو اکرام چې ډوډۍ ملمستې ورته وکا. نو بیا هغه انګریز یو کالم لیکلو وي زما ذهن کې یو جدا نقشه وه چې مفتی نظام الدین شامزی به دونه ویخته به ببر سر او دا دونه برید به او چې دی خبر شي دا انګریز راغلی دی نو ما به اوچته یو دی ډاګې ته مې راچي او ټوپونه به راباندې وي. ور الته دا نقشه پیش کوي یغیخه چې دا اسلام او مسلمان داسې دی. نو جهاد هم بدنام کی مجاهد هم بدنام کی. مجاهد په دې طرح سره پیش کوي چې مجاهد دی ته وي چې دی به بس یو تنه لالی جهاد بدنام په دې طریقو سره. نو قران کریم چې کله جهاد ذکر کوي کنه دلته د جهاد هغه یو قانون ذکر کا چې کله تاسو مخامخ شوي اے ایمان والو کافرانو سره په میدان جنگ کې شابو تناړې ګوري سیده بورځي. ومن يولهم يومئذ دبرا چا چې په دغه میدان جهاد کې دشمن ته شاکا نو فقط باء بغضب من الله دې دا الله په غضب کې راغی. نو موږ د هر موږ په هر رکعت کې دا مضمون د کو د جهاد په سورته فاتحه کې جهاد هم راغی. ښا سورته فاتحه کې د جهاد مضمون هم راغی. وره ته په ګوره د الحمدلله امین پورې جهاد پکې په نظر نه راځي. امام انقلاب مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه وی په سورته فاتحه کې سوزای جهاد راغلی تعالی پکې په نظر نه راځي. او دا مون خوش قسمت دایو چې زمونږ د تفسیر سند شیخ القرآن ته لګي. ګوره یو د مولانا حسین علی الوانی رحمت الله علیه شاګردان دي. نو حسین علی الوانی رحمت الله علیه په داسې خوره په داسې علاقه کې کار کو چې التگیر ناگیر د شرک اډې وي درگاہونه ناکار پیران منجاوران جادوگر تعویذګر داخله کو. چې د حسین علی الوانی رحمت الله علیه درسونه تاسو ګوره هغه کې به زیات تر په هر آیت کې د قران د نقطو نه رد شرک ثابتېږي. دغه د امام انقلاب مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه داغي ټوله مقابله ټول عمر ک تحریک ریشمی رومال وې او دغه د انګریز خلاف د جهاد سره. نو سیندی رحمت الله علیه داغي درسونه بیانونه چې تاسو ګوره پای کې بر جهاد یو جل کی. شیخ القرآن مولانا طاهر رحمت الله علیه دا د سیندی سے هم شاګرد دی او د حسین علی سے هم شاګرد دی. نو دا دواړه پکې ډېر ښکلي یو امتزاج راغلی دی. دلته دواړه چینی د جهاد او د توحید را یوځای کیږي. نو دغه د شیخ القرآن د شاګردانو چې ته قرآن وې کنه نو رد شرکیات او مضمون د جهاد دا بستا د ذهن کې خامخا کینی ښا. نو سورۃ الفاتحه کې جهاد مضمونم دی ښا. ومن يولهم يومئذ دبرا چا چې په میدان جهاد کې دشمن تشاکا نو فقد باء بغضب من الله دې د الله په غضب کې راگیر شو دی مغضوبون علیهم شو. نو ماو تا د هر موس په هر رکعت کې وایو چې چرته د کفارو خلاف میدان جهاد ته تک پکې راشي کنه رب ما دا خلکو نه مګرځي چې هغه مغضوبون علیهم دي او هغه دشمن تشاکی. هغه یو تن به بار بار سوال کو یا الله مرد د شهادت راکې او مرد د شهادت راکې اجه ته پلار تیریدو چې ته د رشتہ دارو ډزې شوې خپل میاس کې دی غریبي جوړې سوال مې قبول شي او ګولې جوړې رااله دی لختي کې سم لاس تو پټ شو وې زماره و بیا به شهادت نه غواړم خو دې پیر ته مې بچ کې ښا. الله اکبر. نا میدان کې بیا شاکول نشته دشمن تا کفار تا. نن خو موږ د سره دشمن پیژندلې نه دی. نن موږ له دشمن زما په کور کې راغلی. مونږ ترن مسلمان دشمن شو کیږي
ستا دشمن مسلمان نه دی ښا او مسلمان د کفر فتوی م لګوا ترا لګي دا د اهل سنت نه خارج دی او دا دیوبند والا نه دی دا د اسلام نه خارج دی منظر پسې نه کی راشه یلی که یهودیانو د سرسو کو د یهودو خلاف نه د انګریزانو خلاف نه دا خلکو خلاف نه تر ازي د مسلمانانو په ملک په مسلمانانو کې قتل غارت افتراق او انتشار دا سيزونه پیدا کی دشمن او پیجنا دشمن پسې شا او بیا دی وخت کې دا وخت چې دی دا خو د مسلمانانو د اتفاق او اتحاد دی ها ومن يولهم يومئذ دبرا چاچ دشمن تشاکا نو فقد باء بغضب من الله دی دا الله په غضب کې راګیر شو دی مغضوب علیه مغرزید نو ماوتا د هر منځ په هر رکعت کې دا قران کې ډیر شي دی یا ایو الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم اے مومنانو مغضوب علیهم سره بګوري دوستیم نه کوي ښا ای سره بتاسو دوستیم نه کوي د میدان جهاد نه وته ختم نه کوي هغه دو دوستانو چې د جهاد ته یا ټریننګ ته تلی وو چرته دس چې شوی دی یو دی دس سره خېټه خراب شوی دا مزامین چې د نیز تکلی بیا به دغه کیسې راځي نو چې خېټه خراب شو دی غریب جامع مامې ټولې ګنده دي دی رور ته وایو لالا دا وینه څنګه او ته وینه خسرې ویل چې د پډز لګېدلې مو وینه را نزي خو خړه خړه ومن يولهم يومئذ دبرا دشمن تبا نشاکه بیا د يهوديانو او د مغضوب علیهم خپل اصول اغم قران کې زې په ذکر شوی یا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین چې ندی هغه بیلاره مغضوب علیهم غضبم په نه دی شوی او بیلارم ندی علم نه حاصلو ضالین علم نه حاصلو دی کې پیش نصاراو او بیا هر هغه څوک چې بے علم شیخیه کولا د بسم الله مطلب ورته نو یاد اگر یوتن مولانا اشرف علي زیب غم کې بیان وکړ یو زمیدار کا کار او تو لګه ته دا مسلې لګي وګورخه تا خبره غلطه وکړه وخت غریب د بسم الله معنا نه ورتلا دغه د دوالین بیلار خلکی ښا راځي چې قران کې د دلال معنی زدکو د دلال غنی معنی دي او بیا اسباب د گمراهی او سو ذکر کو او دا ډیر وګد مضمون دی دا دلال لفظ چې دی دا قران کې پګړو مانو سر راغلی نو ارزه به یو معنی نی ګوري ښا باز خلکی عقیده دی خیال نه ساتي ور دلال گمراهی معنی आवाज نه ده د دې نورم ډېرې معنی د یو ټکی په مختلف معنو باندې فریضان ته مستقل کتابونه لیکلي شوی چې یو ټکی دی داغي مختلف معنی قران کې زې په زې داغي اطلاقات کلا یو ټکی دی داغي متضاد الفاظ کم دي بعضی الفاظ د قران د ازداد نه دي یو کلمه راغلی دا داغي معنی د یو بل خلاف دواړه معنی ول د دواړه معنی مراد کی دي چې د ازداد نه وي په دې مستقل کتابونه لیکلي شوی دي دا قرآن کریم و یو واجب علم دی و جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال د دلال یو معنی نسیان بول جانا ایریدل سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 وګورئ سورۃ البقرہ 12 سپارہ 282 وګد آیت چې د قران کم دی کنه یا ایها الذین آمنو دا کم آیت 282 نمبر چونکه دا درس دا
فهم قرآن دی نو تاسو ته به صرف د فاتحې ترجمه یوازې مخې ته نه راځي، د قرآن د فهم سره متعلق دا آیت په قرآن کې د ټولو نه اوږد آیت دی. څنګه خلکو کې مشهوره دا چې آیت الکرسی ده، دا د آیت هم غټ دی. دا په ټول قرآن کې آیت الطویله فی القرآن، او د دې آیت مفسرین یو نوم ذکر کوي، دې ته وایي آیت المداینه. څه په دې یو آیت کې د معاملاتو متعلق 25 احکامات ذکر دي. په دې یو آیت کې 25 احکامات دي، کې د مضاربت احکامات، د بیع سلم احکامات، د قرضو، د غاڼې، د ټول احکامات په کې ذکر دي. معاملات به څنګه کې چې قرآن ته کې نه معاملات بس دکې، او چې د قرآن نه آوټ معاملات کې کنه هغه معاملاتو کې، هغه شراکتونو کې، هغه مضاربتونو کې آی کې بیا جګړې راشي. نو خو دا آیات نه وایو ټوله، خو دا معلومات د لډیرو چې دا آیت په ټول قرآن کې سره اوږد آیت دی. مونږ څه د پاره راواړولو؟ مونږ پکې د دولال معنی ګورو. د دولال معنی پکې دلته کې راشي. ګوره ورته واستشهدوا شهیدین من رجالکم، تاسو معامله کولا یو بل سره د قرضو نور معامله وا، نو الله رب العزت وایي چې یو دا معامله پریټن کې راول اسلام ولیکي، تاسو په اسلام کې واستشهدوا شهیدین من رجالکم، الګا گواهان پکې پیش کې غواړي ښا چې دا بروي گواهان دا معاملت پیښ شوی ده، بغیر د گواهانو نه. کله کله موږ د څوک فیصله وروړي، یره دا پنیمه ساروی او پنیمه مزمکه او دا پیسې مضاربت د پاره کاروبار به گواهان راولي، گواهان خو نشته، فیصله وځه کې اوس ته هغه وخت نه راتلی چې کله مو فیصله شروع دا کاروبار او روزګار مو شروع کو چې څنګه شروع کو، پای کې ټول اصول برابر ولیکي کنه. نو واستشهدوا شهیدین من رجالکم، گواهان پیش کې دوا د نارینهونه. فإن لم يكونا رجلين، که دو سړي نو په گواهانو کې، نو فرجل و امراتان، بیا یو سړی او دوه ښځې، ځکه دوه زنانه په گواهی کې د یو سړي برابر دي. څنګه دا الله وی قبل کتاب دی، زته وی دا او شهادت ته او گواہی دا صحیح دا منم گواہی دا. نو الله وی چې دا یو نارینه اوټ چې کم ځای کې د زنانه او د نارینه اوټ برابر دی، قرآن خلاف شو کنه شو؟ دې له به څنګه اسلام وی خبره مو خیال ترانه ده، دا وړه خبره نه ده. ګورې لکه د یو زنانه شهادت چې دا ته د نارینه د شهادت سره برابر دی. دا ټیک ده په یورپ کې او په برطانیه کې دغه نظام دی، زمونږ د ملک کې هغه سیستم دی، صحیح ده، بس کېږي یو لبه ده. ته دې ته بیا اسلام چې زه په دې خلاف شریعت طریقې سره اسلام نافذ کوم، دا به ډېره سینه زوري غوندې کې باندې قرآن آیت ته وګورئ. قرآن کې وایي چې یو سړی د رای چې دا شهادت د څو برابر؟ د دوه ښځو، د دوه زنانو، ایتا دا برابر کړ. داسې کې الله فرمای هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم او بې علمه نه دی برابر. نو چې کوم ځای کې تا د یو عالم د شیخ الحدیث د شیخ التفسیر د هغه او د یو لیونی دا چې درې مخلوق دی کنه چې نه هی او نشي، د دی د نورو نارینهو سره په صفونو کې هم یو ځای نه ودرېږي، چې دغلته د نه هی او نشي د دریم قسمه مخلوق د هغې شهادت او د یو شیخ التفسیر او شیخ الحدیث شهادت تا برابر که پوه نه شوې. مړه یو لوی عالم او یو اجړا کوتک دی برابر که، ظلم دی که نه دی؟ دا دلته یو دی که نه دی؟ بل گواہی دار چا نه چلیږي. ښا قرآن کې بعضې خلق ذکر کوي لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، د بعضې خلکو گواہی به د قیامت د ورځې پورې نه ایکسپټ کېږي. دلته پکې دا شته چې ګوري هلکه ورګه چې ته چې د مردودو شهادت خو نه ته خو ریجیکټډ نه، دلته پکې دا نه.
بهر حال مونږ چې کوم خبره کوو د ضلال معنا دلته وسو ګوره واستشهدوا شهیدین من رجالکم دو گواهان پیش کې د نارینه استاد سنا که دو نارینه ني نو بیا یو سړی او سو قرآن درس تمزه قرآن کې دا الونه مخه ته راځي الونه امونږ په خبر اخی نشو دې تر سړی کو پر تر رسی ګوره ښا چې دا یو کشتی واسه ولل شته یو وضاحت پکې ونه کې ممن ترضون من الشهداء دا هغه چانا چې تاسو پر راځي د گواهانو نه دا دو زنانه په دی وجه انت ضل د ضلال نه دی دلته معنی گمراه کید نه دی ښا کدا یو وخت گمراه شي دا بل انت ضل دا دو خزي په دی وجه دی کدا یوې نه خبره یې را شو بل به وتر یاد یې لکا دلته د ضلال معنی څه شو بول جانا ایرے دل اللہ اکبر سورۃ یوسف آیت نمبر 8 گو رہے سورۃ یوسف آیت نمبر 8 دولسم پارا اس قالوا لیوسف واخوه احب الى ابینا منا د اخوان یوسف جرګه دا فبارد یوسف علیہ السلام دا رکولو کې جرګه شروع دا میټینګ شروع دی کله چې دی وی دا یوسف او د دارور بنیامین زمون پلار تړي ګران دي زمون نا او مونږ یو پورا ډله یو ان ابانا لفی ضلال مبین یقینا زمونږ پلار فی ضلال پلار ته گمراه وي دلته گمراه معنا غلطه ده دلته ضلال معنا سادهګی ده زمونږ د پلار ډیر ساده دی نو دی یوسف او غبل دوی ته ډیره ترجیح ورکړي ان ابانا لفی ضلال مبین دلته ضلال معنا څه شو نو ارزه معنا گمراهی نی ګوره ښا هغه ډرایور کلندر په موټر کې روان یو ځای کې نو بر اغلې وي یو ځای کې داسې بلا شي اوبر راغلی وي نو دا ډرایور دی کلندر ته وي تو ګوره چې ګاډي پکې تللی شي هغه چې راکوشه چې وی کته وایي اوبه څونه دي وایي بس چې ګاډي پکې تللی شي دی ګیټو ګیټو پورې دي نو چې موټر یې څنګه ورخوا کو موټر پکې ډوب شو او ډرایور ته وخته دی بیخو به د تاخوي د ګیټو ګیټو دي نو هغه ما چې تماشا وکړ مرغاپو پکې لامبل نه پاسه به ګرځې دی را ګرځې دغه د ګیټو ګیټو مروي نو لیکن د مرغاپو په انسانانو په نور دونو کې فرق نه دی یاره نو ارزه به یو معنا نه کې ښا دلته ضلال معنا صدا سادگی سورۃ یوسف آیت نمبر 95 نمبر آیت سورۃ یوسف آیت نمبر 95 دیارلسمه پارا یعقوب علیہ السلام په کلی کې دی زامنو ته وی بعضی زامن یوسف پسې او بنیامین پسې خواري شوی دي بعضی کلی کې دي اغي ته وی یره په ما خو د یوسف بوی لګي ښا په دې کې زمانی تیری شوی دي 40 سال نه بہت زمانہ نو دا زامن وته وی قالو ندی اویل تالله قسم په الله انک لفی ضلالک القدیم ته په پخوانه گمراهی کې دلته ضلال معنا محبت ته تر یوسف سره په پخوانه مینه کې ښا ورته ضلال دلته معنا سزا محبت انک لفی محبتک القدیمه اللہ اکبر کبیرہ سورۃ الضحا وګوره سورۃ الضحا والضحا واللیل اذا سجا لسمه سپارہ نمبر آیت سورۃ الضحا آیت نمبر 7 د نبی علیہ السلام حالات بیانې علم یجد کا یتیما آیت یتیم نوی اے محبوبا فآوانو اللہ زیدر کو ووجدک دوالن وی منتو تالا دوالن گمراہ مانا بکی جی پیغمبر تو گمراہ وینو ہدایتی دتاو کو
اوس په ایمان وې د استاد نه په قرآن دکې وکړه کته دوال معنی گمراه کېدل ته پیغمبر ته گمراه وې په خپل به گمراه شي بیا دلته د دوالن معنی غني معنی تفسیر قرطبي کړی دی یو معنی دا کړی و وجدک متحیرا ته حیران وی پیغمبره نو فهدا ستا حیرانته ختم کا ووجدک ضالا فهدا دا قران کریم کې زی په زی مختلف د ضلال په مختلف معنی سره مستعمل شوی دی الله اکبر د دې دوالینو مصداق نصارا جهلا او شاه ولی الله رحمت الله علیه ذکر کوي کته د دې نمونه قتل غواړي چیرې زری د نصارا په دې زمانہ کې نمونه وګورم الفوز الکبیر دای کتاب دی شاه ولی الله رحم الله اغه کې ذکر کوي وان شئت ان ترى انموذجا کته سمپل د دې قتل غواړي د دک نصاراو فانظر الى رهبان سوء ذالک فانظر الى رهبان سوء زمانک د خپل زمانه نه کار پیرانو ته وګوره علم وسره نشتا زنانو نه پړد نشتا الله اکبر کبیره او پدی پوئی دمګری دعای قنوت څخه چې فاتحه او تنور دی دا پیر صاحب دی دا خلق دمای نو پسې دمای یارا نزانه دمون کی جوړ کړي پلان کیږي چې په محله کې ابې دا او دمګری دا الکه ابې نو دم څنګه چي قرآن او حدیث دعاګانی دي نه ای خډیر خپل دم دی ادا قدم تاسو تم درځخه په درخه د خدای په درخه د دوست د خدای په درخه د سلورو یارانو په درخه د یو لسمې ځوان په درخه د میچنو بابا جی نظر مات او دا په داس ویډیو لګیو دا وګوره نظر وته لګیدل یو کنه یو ډیر بل شانه به دا د جاهلانو کارونه دي نو قرآن او نه حدیثو په کټوي کې خزل را جمع کړي دي او څه خورې پکې چولې دا او دم باجی د لارو د کوسو د شینسترګو د سپینسترګو د سپو د پیشوګانو د چرګانو نظرمات اوس دا دمونه دي بعضی دمونو ته به حیران شي په تعویذونو کې یا بدو ورکه 3000 روپے نو شاه ولی الله وای کته د اغه نصارا او نمونی لیدل غواړي نو د خپل زمانه اغا رهبانی سوت او ګورا دلته يهود مخ کې ذکر کا نصارے ور پسې ذکر کا د دې یو وجه دا د يهود مدینه کې اوسېدا نبی عليه السلام ته نږدې او د نبی اسلام په زمانه کې نصارا د پنجران کې اوسېدا نو دا لری و او بل د يهوديانو دا کفر د نصاراونه اغلزو سورته فاتحه چې ویل شي د دین ارستو امین ویل دا ثواب کار دی امین په مانځ کې هم وي د مانځ نه بهر بم وي امین او بل خبره دارا په امین کې چې پروبه وي ک پتیزه به وي نو دواړه ثابت دي ښا په دې بچا سره جګړه نه کوي ښا دا خپل ذهن جوړ کې د نبی رسول الله نه پتیزم امین ثابت دي اے امین دا پتیزه نو بازی نو بل کلی ته به نه اوره بس ثابت شو پتیزه سره پروم ثابت دي ګور په حرمینو کې بدی چا جګړه نه دي کړي سو کل ته پرو وي سو پتیزه وي دلته مونږ سو کولم صحیح الکه دی امین په زور نه وي نو مونږ دي نکېږي الکه دی په جهر وي نو دی کافر شو نو په دې خلک باندې کافر کې ښا یو جج ته د دوه مسلمانانو فیصله رااله پامین جګړه او جج انګريزو یاره ایسونه خوان کوي کنه یو غیر مسلم ته د مسلمانانو په امین جګړه زی دا ډیره د شرم خبره ده غوړي ښا اوسم دا سشتا الکه پلان کیږي کې په امین مناظره وا پلان کیږي کې په قرات خلف الامام مناظره لري پاګلا دا د مناظرو مسائل دي دغه دوانو طرفو د دلایل شتا چې کم ځای کې کم ترتیب نو هغه ثابت دي انګريز جج وته وی زب دوانو طرفو ته کتابونه ګورم پیساری ته خلک راجم شو دلته خو مسلمانانو دوه قسمه امین جوړ کړو کنه پرو او پتیزا انګريز ورته وی چې ما تاسو کتابونه وکړه امین په درې قسمه دي یو امین بالجهر دی یو امین بالسر دی او یو امین بالشر دی
څنګه یو امین بالجهر دی یو بالسر دی بل بالشر دی نو دا دوه کوي دا یو بشر والا مکه چې ته دې د پاره کوم بعض دې د پاره زو پچغه وې مو دا کسان په سوزوما نه نو دا ته سنت سره دی میناره ته په زور امین وې امین لکه راول دام په صحابه کرامو ثابت دي هغه محبت کې دې د پاره دې نور ته زور کوم دی نه وې دې وزرفوا کې پورا زور لګی ښا نه جنا امین بالجهرم ثابت بالسرم ثابت ځان د شر نه ساتل پکار دی الحمدلله ثم الحمدلله سورۃ فاتحه سره لګ ډیرا هغه بیان شو چونکه فهم قرآن کلاس شروع د خالی پر به ان شاء الله اخیری سورتونو کې شبکه کدار دینه مشورو کو کشپګ مو پکی وی ک یوم پکی وی او بیا د اتوار پر ان شاء الله دعای تاسو خپل مرګرو ته وایي چې مرګري راتلی شي چې موږ سره په دعا کې شریک شي د اتوار پرز 2:30 بجې به ان شاء الله مونږه دلته ختم شروع کوو د خپل د دوه وختو د کلاس نو دوه ورځې درس نور پاتې شو ان شاء الله اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وسلم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة برحمتك يا ارحم الراحمين